د سپینو زرو ګوتمه اچول دا جایز دی، خو سړی چې ګوتمه اچي نو دی به د سپینو زرو اچي او څلور نوي ماسیوه اچي. د سپینو نه ماسیوه د سړي دپاره نورې ګوتمې دا ټیک نه دي. دویم نمبرداره ښځې دپاره د سپینو زرو او د سرو زرو ګوتمه اچول دا ټیک دي، د دې نه ماسیوه نورې ګوتمې د زنانه دپاره هم دا ټیک نه دي. سړی به صرف د سپینو ګوتمه اچي او زنانه به د سپینو او د سرو دا دوه ګوتمې اچي. د دې نه ماسیوه چې کومې دي خو د اوسپنې دي او خو د تانبې دي او خو د پیتلو دي او خو د سکې دي، یا دارنګې دا نور رنګان چې د هلکان چې دا جینکۍ چې نو دا ټول د سړي دپاره او د ښځې دپاره دا ټیک نه دي. ځکه په تا وهندي لیکلي چې مکروه للرجال والنساء، دا د سړي دپاره او د ښځې دواړو دپاره مکروه دي. تر دې پورې علماو ذکر کړي دي چې کم سړي او کمې ښځې د سپینو زرو نه علاوه سړي بله ګوتمه واچوله او زنانه د سپینو زرو او د سرو زرو نه علاوه بله ګوتمه واچوله، او که زنانه یې په سړي دا ګوتمې واچوله او لمونځ پې کړي نو د دې زنانه او د دې سړي په دې سره لمونځ هم دا مکروه دی. عام طور چې موږ معاشرې ته وګورو نو معاشرې دا خلک ډېر په غلط طریقه باندې روان دي. کله به ګوتمې اچولي څلور او پنځه، نو د سړي دپاره صرف یوه ګوتمه هم د سپینو زرو دا جایز ده، دوه درې ګوتمې د سړي دپاره دا ټیک نه دي. او دا کومه مسله چې ذکر شوه چې زنانه دپاره صرف سپینو او د سرو ګوتمه جایز ده، ماسیوه نورې ګوتمې جایز نه دي. صرف دغه مسله په قانون کې نه ده. دا کرنګې کالي وي یا خونې وي یا دا کرنګې ټاپسونه وغیره هغه د اوسپنې وي، د تانبې د پیتلو